اوس اکثریت مور پلار جاړي د اولاد د وجن څه چلې اولاد نافرمانه الله دې نافرمانه اولاد چاله نه ورکړي ټول وایي او هو وی چنجن غاغ چې په وستو د درد خلاصي نافرمانه زوی چې مرشي پلار ته خلاصي هغه ورځ د یو نوجوان لور مړه کنه او هغه لور پسې جړل نو خوا کې اوس سپینګیره بابا ناستو وته وی وستا جړه په زیاده چې تعالی الله لور درکړي وا او لور خو په دنیا کې یو نعمت ده مال الله زامن را کړی دي او مال افسوس او ارمان د دې خبر راځي چې دا بدبخت په ماشوموالي کې استمړه شوی وي زبر دې د عذاب او د تکلیف او د پریشانۍ نه بدن محفوظ و ورخه مال الله زامن را کړی و دې سپېګمې له راوستي وجه صدا نافرمانه او الحمدلله دا بعضو خلکو فرمان بردار بچي مور پلار په سر ګرځي په مور پلار باندې حجونه وکړه په مور پلار باندې عمرې وکړي د مور پلار مخې ته ډېر په عاجزه انداز کې ناست وي عاجزي کوي سترګې ښکته ساتي مور پلار ته اشارو سره خبرې نه کوي مور پلار ته په سترګو کې نه ګوري ښکته ګوري په عاجزۍ سره مور پلار سره به تاسو داسې خبرې کوئ لکه یو ظالم بادشاه سره خلک خبرې کوي ام ستا دپاره ستا د پلار دا حال جوړ ام ستا د وجې نه د پلار څومره تکلیفونه څومره سختي د دې بچي دپاره زما محترم په خپل وجود باندې برداشت بېشک د مور حق ډیر زیات دی خدای یاد ساتئ چې پلار د دې کور ټول اخراجات او ضرورتو نه سر ورلاندې کړي دا سیده کنه ده د مور د مقام خو مونږ او تاسو ته پته ده خو د پلار ډیر خلک بې عزتي او بې ادبي کوي او چې ستا د پلار نو ستا د مور ضرورت به چانه پوره کېدل بیا ستا ضرورت به چانه پوره کېدل ستا د تعلیم د پلار زما محترمو د محنت په برکت باندې نن تخان نواب سیټ صدر زما محترمو کم کم القابات وغیره وغیره من او تاسو ته استعمالي دا من او تاسو په سیروستا د مور او پلار دعاګانې دي دا غي محنتونه دي لار ستا د پاره اسمان دی اسمان لار سره خبرې کې لکه الله سره خبرې مور سره خبرې کې په ډیر ادب او احترام سره به خبرې معمولی غونته کې بې ادبي وشوه ټول نیک اعمال پسین لوش مور پلا الله جل جلاله ته د اف نه زیات کمزور لفظ او وړوکی لفظ ملاو شوی نه دی الله پاک فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مور پلار یا دې دوانو کې یو د بوډاوالي په حالاتو کې تاسو سره پاتې شي اف قدرې ورته مه کوئ سپورې ستغې ورته مه وایئ خوږې او نرمې خبرې ورته کوئ احسان ور سره کوئ احسان دې خبره ورسې مور پلار سره ښېګڼه کوئ احسان کوئ ته چې د ګرل فرینډ د وجې نه ته چې د ښځې د وجې نه نن په مور ګزار کې او مور ته سپورې ستغې وې دا یاد ساته چې دا ستا دپاره دوه پیران دي دوه پیران چې د کومو دعاګانو په برکت باندې کم افتونه مصیبتونه په موږ او تاسو راځي او دغه د مور او پلار سایه د ښځې سایه نه د بچو سایه نه د یارانو دوستانو سایه نه د دې مور او پلار د سایې په برکت هر آفت او مصیبت نه موږ او تاسو بچ کیږو هر ډب او ګزار نه موږ او تاسو بچ کیږو ته چې کله د کور نه راوځي یاره ما ته خو یاد نشي چې ښځې چېرته ما ته دعا کړي چې زه په مخه دې ښه شه خو مور پلار کوي که نه کوي کوي که نه کوي مور پلار وایي زه بچیا په مخه دې ښه شه زه بچیا د مخې دې رڼا شه زه بچیا الله دې کامیاب کا الله نو د مور پلار نه دعا واخلئ د مور پلار سره احسان وکړئ د مور پلار سره په ادب سره په عاجزۍ سره په مینې محبت سره خبرې اترې که الله کامیاب نه کوي د دنیا هر سہولت هر نعمت او هر آسانی الله در نه کدا مخ به تور وي دا یاد سره مور پلار نه دعا واخلئ تاسو پیرانو لځئ پیرانو ته چیلي حلالوئ پیر سے ما ته دعا وکړه
बुजुर्ग से माता दुआ वका, मुजाहिद से माता दुआ वका, मौलाना से माता दुआ वका, फलांकी से माता दुआ वका। मोर प्लार दे खफा कड़ी چې دا خلک دې ته دعا کوي او مور پلار ته خفي، دا دعا پد لګي پی دا تاسو ته چا ویلی؟ مور پلار زما محترمو، ان الله حرم علیکم حقوق الامهات، الله رسول فرمایي چې د مور او پلار نافرمانی الله په تاسو حرامه کړی ده. اوس په دې حرامو کې ډېر خلک مبتلا دي که نه دي؟ ښه ورځ به نه ګورئ د خیره سره، ښه ښه ورځ به نه ګورئ، پوه شوې که دا غریبانان سترګو کې اوښکې تاویږي را تاویږي، چېرته دوی ته ضرورت پېښ شي. هغه مور چې په کور کې به روټۍ کمه وه او زما محترمو واحد یوه هستي وه چې هغه به ویلې چې زه مړۍ یم ما خوړلې ده چې زما دا بچي دا روټۍ وخوري. هغه مور چې په یخه یخنۍ کې به تا متیازې کړې وي، په هغه لوند ځای کې به دا مور پرېوته، ته به یې اوچت کې په وچ ځای کې به یې واچود، ستا ټوخ سره به مور او پلار دواړه کېناسته، ته نن هغه مور پلار پرېږدې. عجیبه خبر، تا ته نن د هغه مور او پلار احسانات مخې ته نه دي. الله پاک فرمایي الله ان اشکر لی ولوالدی، زما شکریہ ادا کوي او د خپل مور پلار شکریہ ادا کوي. چېرته دې د مور پلار شکریہ ادا کړه؟ خپلې ښځې ته خو جان او قربان کې، چېرته مور او پلار ته دې زار او قربان وکړو. زما محترمو، موږ او ستاسو د ناکامۍ غټه وجه دا ده چې زموږ او ستاسو نه مور پلار خفه دي. دا موږ او تاسو چې پرمختګ کولی نه شو، کامیابېدی نه شو او یو ورځې نه بلې ورځې ته په ضلالت رواني، نو دا یاد ساتئ چې موږ او تاسو نه مور پلار خفه دي.